أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. انعامات د بنی اسرائیل شروع د فرعون نا خلاصېدل، د غرق کېدو نه بچ کېدل، یو جرم یې کړی و د سخي عبادت یې کاو، د هغې نه چې توبه وویسته الله ورته معافي وکړه. الله له یو دستور یو قانون د تورات د کتاب په شکل کې ورکو، بل هغې چې کم جرم کړی و دنیوي سزا د هغې دپاره د قتل وه، نه هغه ورته هم الله معاف کړه. اوس دې ځای نه یو بل انعام طرف ته تمهید دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى سرا خبره پکې داوه چې دی باندې تندر راغی او مړه شو، نه الله بیا را ژوندي کړه په دنیا کې. بیا ورپسې وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ دغه بل نعمت ته، انزلنا علیکم المن والسلوى دا بل نعمت ته. او بیا رستو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سره بل نعمت تذکره برازي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً او کله چې وې تاسو اے موسی هرگز یقین نکو منګه ستا په خبره باندې، حتی نرى الله جهرة تر دې پورې چې ووینو منګه الله پډاګه پخکارا. فاخذتكم الصاعقة نو ونیوی تاسو تندر، وانتم تنظرون او تاسو قتل. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چری منگا ایمان نراوڑو ستا بخبرا، ستا بخبر بانی منگا پتا بانی ایمان نراوڑوی، یا ستا بخبر بانی تا چی دا کتاب راوڑ لینو منگا دا نمونو، زمانگا پدے بانی یقین نشتی. ایمان ویکل چی دا ایمان نرستو لام راشی نو دا بمانا دا یقین باندی. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چری یقین نکو منگا ستا بخبر بانی تر دی پوری چوینو منگا اللہ پڑاگا. توے اللہ منگ سره خبری کرلی، اللہ ما سره خبری کئی، نو دا خبر نمونو. یادا چې دا کتاب تورات اللہ را کرلے مالا ستاسو دا ہدایت دا پارا، نو دا خبر منگا نمونو. یا دا قتل دا خبر چیوانو دا منگا نمونو. فاخذتکم الصاعقہ نو دل دکی وی منگ دی اللہ پڑاگا اوینو اللہ دی منگ تا پخپل باندی ہوئی نمنگ بیالو منو. فاخذتکم الصاعقة نو انیوی تاسو یو تندر و بس راغے پدی مانی اکڑس راغے او بس دی پائے مائے ٹول مڑشو. رستو صورت اعراف کے داغے تذکرہ برازی. موسیٰ علیہ السلام سے کسان بولیو وقت آرہ موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نا سکسان غور اکڑا چون اکڑا بویتلو آل تکی 70 رجلا لمیقاتنا او یا کسانو آل تکی چاگی دا خبر اکڑا نو پاگی بیتن در آگی غی ٹول ملشو. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے سوال کو یا اللہ کدی دی مڑا کولے نو مخی با دی مڑا کڑیو دلدگی ما وس راوستو دلدگی چی مڑا شو چیز واپس زم سب ہے کدی تا مړه کولې دی به دې مړه کړې وې زه به دې مړ کړی وې خبره به خلاص شي.
موسی علیہ السلام سوالو کو دعا وکړه الله رب العزت هغه بیا را ژوندي کړو الته کې موي دلته موي فاخذتكم الصاعقه ونوي تاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم نو بیا را ژوندي کړی موږ تاسو ورستو د مرګ تاسو نه دته مرګ وای موت عقابی وته وای دا د عذاب په شکل باندې هغه باندې مرګ راغ سزا په شکل باندې یو مرګ دې په خپل نیټه باندې او یو مرګ دې عقابی وته وای عذاب سزا په تور نو دا مرګ د دې د خپل نیټه نو ځکه الله بیا را ژوندي کړو نو ثم بعثناکم من بعد موتکم نو بیا را ژوندي کړی موږ تاسو د مرګ رستا سنا حیات بعد الممات وته وي لعلکم تشکرون د پاره دې تاسو شکر وباسئ د مر نرستو ژوند را ژوندي کېدل دا حق دی په دې باندې الله رب العزت په دنیا کې بعض واقعات مخې تر اوستل د خلکو چې خلک یقین وکړي کیا داسې وکیږي کلا معجزات په شکل باندې د عیسی علیہ السلام په معجزو کې ذکر کیږي هغه وی او احیل الموتى باذن الله او زه ژوند کوم مړو لره د الله په حکم یو مړی ته بودره قم باذن الله وی الله په حکم ما را پاسه حکم مد الله ای ابر پاسه ګڼدا وسی شي عیسی علیہ السلام تعالی وی تاب مړی ژوندۍ کول والد یو ته وی باذنی زما په حکم باندې ژوندۍ کول الله احسانات عیسی علیہ السلام یې داغه کله تذکرہ چی کوي داسي وي وتحيي الموتى باذنی تاب مړی ژوندۍ کول زما په حکم وتبرئ الاكمه والابرص باذنی ما درزاد راندا او برګي والا بدی جوړول زما په حکم نسم بعثناکم من بعد موتکم تاسو را ژوندۍ کړی ورستو د مرګ تاسو نه د پاره تاسو شکر وباسئ مخکې شکر ویلو د مرګ نرستو ژوند په دې صورت کې سورۃ بقره کې 15 ځای الله ذکر کړل 15 واقعات تی په دې کې یو واقعا دا بنی اسرائیل او یا کسانو دی آلته کې تلیو آلته کې به مرګ راغی تندر پر راغی ټول مړ شو بیا الله را ژوندۍ کړ لږ چې مخکې لاړ شي د بقره واقعه چې راځي نو آلته کې وایي دعا یا آیات کی راضی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى یو سړی مړ کو بیا په نور باندې داوی شروع کړي دا دو وجل لوي کار په خپل باندې وکړو او په نور باندې راړول ځان دې بچکاو موسی علیہ السلام ته دغه سي چل شه ده وس منگلا قاتل پکار دے موسیٰ علیہ السلام واقع راضی بیا غوا زب اکڑیشی وا وی دا غوا دے سٹکڑے واقعی پاگی بانی ہوائی یا اگی نور خبر راضی بہرحال خبر پکی داوا چی آغا سڑے چی کم مڑو آغا اللہ را جوندے کو آغا خپل قاتلانو خودول دی پلان کی و پلان کی زو وجلم دی پلان کو زو وجلم دی لگیا دی پا نور باندې دعوی کی نو آغا مڑے را جوندے شو او آغا خپل قاتلان اخودل او بیا مڑ شو دا دوا واقع دل تکشوے بیا دریم واقع آب رازی رستو دا بنی اسرائیل و بارکی بنی اسرائیلو اللہ رب العزت و علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت
243 آیات کی راضی الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم ایت خبر دا کسانو د حال نا چې وتلیو د خپل کورونو دی په زرګونو خلقو ولی وتلیو حذر الموت د مرد یری فقال لهم الله موتو نه الله دې مړ شي ټول مړ شو په دې کې پیغمبر راغی هغه دعا وکړه یا الله راجوندي کې دا ډیر شي خلق دي په زرګونو خلق دي الدغه اقوال پکې وي باز وي لزر کسان وي خبر بیا الدغه برازي نو بهر الدغه الله وي الوفن بزرګونو خلقوها الله وي مړ شي په ټول په یو ځای باندې مړ شو چې کله پیغمبر بیا دعا وکړه نو الله رب العزت بیا راجوندي کړو ثم احیاهم دا درې مواقع شو سلورم واقع برازي رستو دو ابراهيم عليه السلام او یو واقع راځي دا عزير عليه السلام ناولنی واقع د عزير عليه السلام ورپسې چې راځي 200 یو کم شپېته کې 259 کې راځي او کالذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها ایتانی تا خبر نه معلومه دا سړي بار کې چې ورته لري په یو کلی باندې وهي خاوية على عروشها دا کلی را پریوته په خپل چتونو قال ان يحيي هذه الله بعد موتها ناوي چې الله به دا څنګه راځوندي کوي کیفیت به سي طریقه به سي فامات الله 100 عام ثم بعث نالا هغه مړ اوساته سل کاله نو بیا را پیدا راځوندې کو راپورته کو فامات الله 100 عام ثم بعث سل کاله مړو عام مشهور امدا عزير عليه السلام عزير عليه السلام دا خبره کوله یا الله دا به څنګه ژوندې کې ماته وخایا کنه نو الله پاغه باندې مرګ راوس سل کال تیر شو بیا راپورته کو نو ته وی کم لبس تاسو مر وخت تیر کړل هغه لبس تو یوم نه باز یوم یو ورځ د یعنی مورز دا یو ورځ دا یا باز یې د ورځې نه دا می تیر کړل نو دا واقعا داغه دا راپورته کو دیکي ور سره د خره واقعام دا چې خر هغه مړو هغه اډو کې کړکې پراتو الله هغه راجوندې کو خدا په یو واقعا دا په یو کې حسابو منګه بل واقع ورپسې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى دا 260 ته ابراهيم عليه السلام درب نو سوال کوي الله خو مات ته دا مړی څنګه ژوندې کې قال اولم تؤمن الله ته ولې سايقين نشتي او ول نشتي یقین مشته بلا ولکن ليطمئن قلبي لیکن دې دا پاره دا سوال کوم چې زما زړه مطمئن شي او وینم مشاهده وکم چې دا دې بکی نو خو ایمان دې تبکه او چې کیفیت به څنګه طریقه به څنګه نالاوته قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا علاوه سلور مارغانو نسانو ځان سره مختکانو ځان سره کټ کانو کېمه کا نو بیا کې د دې ټولو نه صحیح سره واخله په یو زبانه یو غربانه کې د سبب بل غربانه کې د سبب بل ډیر کې باندې کې دا نو ثم ادعوهن بیا ته आवाज وکي ياتينك سعيا نو راضي وتا ته پمنډا پمنډ باندې برازي تا دې باندې راضي پمنډ را رواني په هوا باندې را روان دي هغه مرغان سلور مرغان خبره برازي ال تک بیا وایو سلور مرغان یو نه ول واغه ځان سره اعلان کړه کېمه کړه د وزر هر سره هر څه ټول ولړل وسره نبی ایسه سره واخلا کیمرا واسه یو ځګی کې خدا سه بل ځګی کې خدا سه بل ځګی کې خدا نبی ته आवाज وکړو بعض مفسرین وګړي لیکلي چې
اثرونه ځان سره پاتې کړو او نورې کیمه کړو. نو کله چې आवाज ورته وکړو نو دا زره زره دا ټوکړې ټوکړې دا کیمه کیمه چې وا څومره دا جدا جدا شو دارا لټول یو ځای شو او روغ مارغتی جوړ شو. راغې د ابراهیم علیه السلام خواله. ابراهیم علیه السلام سر راواغس پردې هغه ورته دکا نه ورته ناغې لر کنه بل راواغس چا بل راواغس ولور نه ورغه روغ مارغتی جوړ شو. بعد مفسرین لیکلي دغه الله رب العزت وې دا مې راجوندي کړه. دا خبره و دا 15 واقع شوې په دې سورته بقره کې چې الله په دنیا کې دا سيزونه دا انسانان دي یا دا نور زنده سر دي الله راجوندي کړلی. نو دلته کې الله راجوندي کړلی سو باس ناګم می بعد موتکم نو بیا راجوندي کړي موږ تاسو رست د مرز تاسو نه لعلکم تشکرون د باندې تاسو شکر وباسئ. وصلنا علیکم الغمام دی لاړل دریاب نه پوری وتل کنه ال دغه فرعون پسې اور پسیو. نو فرعون لخکری دی ناغه په دریاب کې غرق شو دی پوری وتل. نو پوری وتل نو ال دغه په میدان تیه کې دی صفاز میدان دی میدان تیه وته وي. نو پای کې دی نو ال دغه آبادی نشتی سبل سنشتي. نو کلا نورم تنگول کوي کنه ګرمي شي په ګرمۍ کې نور تنگول کوي. کله بیا یخني شي یخنۍ کې بیا نور پکاري. دا ټول انتظامات الله ولا وکړه. نه الله دا غي تذکرہ کوي. وزللنا علیکم الغمام وسوره کومه پتا سبحانه وریاض د باندې را وستا غمام ویل کی یا سپینه وریاض تا دا تور وریاض شي راشي دا سړی یری بیا پریشان کوي بیا ګوت ته زور کوي. نو سپینه وریاض د چې پای کې تنګېدل پکې نه سره تنګيږي نه ساړو بیکيږي نه. زموږ داخله کوم لګي صحابه به کولی مخکي وی تور يرول کوي او سره شین کول کوي او سپینه ورول کوي. نهار سپینه ورول نه کوي. نو سپینه چی نو دغه سړی د غرمونه د انور د تاونه سړی محفوظي او دا په وړي کې وجامي کې نه دمي کې بیا سړی وځي نور به. وصلنا علیکم الغمام نو سورې کومه په تاسو باندې وریاض وانزلنا علیکم المن والسلوى. نو بل انعام داده چې یو طرف ته خو سورې پکارو نو د سورې تنظیم دلمو کو ورپسې تنظیم هغه د خوراک پکار دی. نو د خوراک تنظیم دلمو کو نو ورپسې د اسکا کې تنظیم دی. نو هغه ورپسې رستو بل رکوع چې شروع کیږي هغه کې وي وایز استسقا موسی لقومه کې. نو د خوراک تنظیم څنګه تیار سيزونه راځي تیار څنګه دي من ده تورنجبین او سلوا مړزان. دا مړزان براتلا ګرځیدا با دا چې به ګرځیدا لگا چرګ چې دنه دلته پخوانی چرګ چې هغه موږ نیویم نشوي ښه یو خو زموږ د سپینی چرګ دی وسو نو هغه تختې دی نشي آل دغه بل چې چرګ چې بوا ناګه چانه او دا چرګ دی و نو ښه سړی به ستړی کا خلک په سی ورپسې شو هغه چا پروګرام بو چې لګا علالول تی غواړي ناغه به د شپې نه بیا راونیو او به تړو ایزه اوس بیا علالو که تړلې به نه رانیول بیا ډېر د ورځې قرآنیول ګرانو. نو دا دې یو د سپینو چرګانو په شان دی آسان بونو. نو دا څه به ګرځیدل چا چې څومره پکارو نه به نیول هغه به ځان لاله لول او ځان له پخول. څوک کوي چې بالکل وراته کړي راته نه دا وراته کړي دا خبره به خنه وي. نو انزلنا علیکم المن والسلوى نازل کومه پتا سو باندې من او سلوا. من تورنجبین دا خوږ شیو دا عام طور باندې په پانو باندې برابرې دو
لکه څنګه چې پرخه راورېږي نو دا به راورېده خوږ شی به لکه څنګه چې ګبین خوږ دی دغه شان دا شی به راورېده او په دغه پاڼو به پروت و د چا چې به څومره پکار و هغې پاڼو نه به ځان له را جدا کوو دا من هم داسې یو شی چې د تخم مخم نه وي سړی تخم دی دا په پاڼو باندې به بیا به راپورته دې نه به راوځي چېرته نه راوځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الکمات من المن دا کمات دی خریړی دی ګوجۍ وغیره دا شیزونه چې دي دا من المن دام د من د قسم نه دي دام د دغه تورنجبینو د قسم نه دي خوږوالي سره ووایه نو خواږه دي لیکن پیژندل پکې پکاري خریړي چې دي په دې کې بعضې پکې زهریلم وي او بعضې چې نه صحیح ناغه بیا ډېر چې سړی پاخه کې وراته کې نو ډېر خواږه وي او په دغه کې دا اوبه چې تی وباسې اوبه ترې نچوړ کې دا د سترګو د بیمارۍ دپاره علاج وي خلک یې اوس په دور کې څه طریقې وله ایجاد کړلې په هغه طریقو باندې دا کېږي بعض خلک بوس راواخلي او بوس په یو شي کې په پلاستیک کې بند کړي اوبو ته واچوي کښېني څه ورځې وروسته چې ګوري خریړي پکې راختلي کلو من طیبات ما رزقناکم ورته ویې مونږه خورئ د پاکیزه هغه نه چې موږ رزق درکړی تاسو له وما ظلمونا دې خلکو زموږ څه نقصان نه و کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی و دي چې د خپل ځان نو په خپل نقصان یې کاو دې ته ویلی شي څومره چې یو پکاري امره دا ځان له اخلئ ذخیره اندوزي به نه کوئ بیا به چل کوو زموږ ضرورت شي بیا به نه دا باید سړی زړی وږی سترګې وږي نو دی هر څه چې نو دی هر څه سټاک کوي ښه پس ته بیا یې چل کوم وایي پس ته بیا هم الله څنګه چې وس یې درکړه نو پس ته بیا درکوي که نه نو دوی به ځان له ذخیره اندوزي شروع کړو دې وجې نه وایي وما ظلمونا دې خلکو موږ ما یې څه زیاتی نه و کړی زموږ څه نقصان یې نه و کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دي چې د خپل ځان نو په خپله نقصان یې کاو ولې کوم کارونه چې کول نه هغه د خپل نقصان و وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم دلته کې وروسته وایي خبره راځي دوی وایي موږ له دا شی پکار دی دا شی پکار دی راځي وروستو دلته کې د هغې باره کې خبره ورته کوي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية او کله چې وایي موږ دې ته داخل شئ دې کلي ته فکلوا منها نو خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې خوښېږي ستاسو رغدن پریمانه وادخلوا الباب سجدا او داخلېږي پس دروازه باندې سجده کوونکي وقولوا حطة او وایي د معافۍ خبرې نغفر لکم نو بخښنه به وکړو تاسو ته د خطاګانو ستاسو وسنزيد المحسنین او زیات به درکو زیات به ورکو نیکوکارو لره دې ته وایي تاسو لاړ شئ وکیلې ته وروسته یو خبر هم راځي دې ته وایي تاسو لاړ شئ جهاد له دا ورپسې خواږي کلی دی دې کلي ته لاړ شئ نو دې موږ نه ځو وروسته واقع به راځي څه کسان یې ولیږل خلکو بس بیا دروغ قصې جوړې کړي هغې کې ډېرې دروغ قصې دي خلکو کړي وی دې چې لاړه چې وی قتل نه هغه غټ غټو دې د هغې په مخ کې داسې و لکه زموږ د انسانانو په مخ کې چرګوړي دا دروغ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو آدم علیه السلام الله پیدا کړلی هغه شپېته ذراعو شپېته ګزو شرعي ګزونو باندې زموږ د دې ګزونو په اعتبار سره د هغې نه دا په نیمه کا نو دا دې جوړېږي نو هلته شپېته نو دا دې 13 جوړ شو نو د پوټونو په لحاظ سره چې بیا په تین کې وله ضرب ورکړي نو بیا 90 جوړېږي نو 90 پوټ دنګ آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام نه وروسته چې څومره راځي نو دا ورو ورو کته کېږي باندې خلک قصې کوي وایي اچ کافرو
څوک به نوم اخلي عوج ابن عنق وي څوک سوي څوک سوي څوک به د موسی علیه السلام په باره کې وي وایي موسی علیه السلام نو 100 ګزه واغوي دروغ وایي وایي 100 ګزه موسی او 100 ګزه امسا او 100 ګزه ټوپي وو ایله د هیڅ کافر پړکي ته ورسېد وایي اب څومره بیا پسې ورپسې خلک نور دروغ هم جوړ کړي وایي هغه په دریاب باندې راپرېوت نه نال دګې د هغه پنډۍ کې اوس ریل ګاډي پکې ګرځي وایي دروغ د آدم علیه السلام د 80 ګزو چې شرعي ګزونه 80 ګزو نمایي دی د هغې نه که څوک زیاتې د بل چا دپاره بیانوي که هغه د یاجوج و ماجوج دپاره بیانوي او که د بل چا دپاره بیانوي اسمان د لاندې ټیټ ګرځي یاجوج ماجوج نو ټیټ خو ګرځي خو اسمان ته رسي نه زموږ په دنیا په خلکو کې هم شته کله چې بوډا شي نو بیا ټیټ ګرځي که نه نو دی اسمان له پاسه خو نه ګرځي خو اسمان لاندې ګرځي که اسمان لاندې ټیټ ګرځي یاجوج ماجوج هم اسمان لاندې ټیټ ګرځي بعض پکې ډېر واړه دي او بعض پکې ډېر دنګ دي نه چې د 80 ګزو د دنګوالي خبره د چا دپاره کوي نو دروغ به کوي نو وایز قل ندخلوا هذه القريه نو هغه خبره وه ارستو د هغې واقعه راځي به نو دوی ورته هلته کې دا ویلي واپس چې راغله نو هغې کې 2 کسان نرانو هغه وی تاسو په دې دروازه باندې ور داخل شئ فإنکم غالبون تاسو به غالب یئ فتح ستاسو ده خو ور داخل شئ نو نور ورته اعلان نه شي ګورئ هلته کې خو هغه زورور خلک دی وي ناکامې قصې چې کېږي دروغ دي خو دلته کې منګ سره څه شتی نه نو سړی دلته په تیار عادت شي نو بیا د جهاد ته ځي څه جهاد دپاره هلته کې ټریننګ پکار دی زموږ دا څومره پوجان چې دي نو دوی دغه ته نه پرېږدي ښه چې دوی د عیش و عیشت زندګي تېروي نه دوی باندې روزانه په دوی باندې کارونه کوي ولې دوی کې دغه نرم مزاجي پکې پیدا نه شي نو کله یو سړی په قومونو باندې او په دې څیزونو باندې عادت شي دی بیا جنګ نه شي کولی میدان جنګ کې نو سخته پخته ډوډۍ وله ورکوي نوم لګه نو داسې چې عادت شي روزانه دی کته کوي پورته کوي او دا ځمکه پې وهي درز جوړ کړی ځمکه وهي دا دې دپاره وایي چې دې کې دا جفاکشي پکې ده په دې کې محنت دی د ده بدن عادت کېدلی که د بدن د دې ایسی سره یو شي سره بل شي سره عادت شو دی باندې جنګ وکړي اصل نه کارګل ته ولېږي نه هلته به چل کوي بیا واپس به راتښتېدلی که نه نو دی په سخته پخته کې نه هلته یې سختې پختې عادت نه ودي خو تیاره ولا راځي تیاره خوري دا تیاره ده که نه من او سلوا چې وله ورکولی کېده نو په تیار باندې راځي او کور کې خپل چرګان یا سړی نسي او خوري دا غوښې سړی خوري ورزش پسې نشتي نو سړی بدنونه خراب شي بیا یې نه منډه وهلی شي دی بیا نه لوږه تنده برداشت کولی شي ولې حالات خراب شي نو دی وی من خو نه ځو نو دی وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون وی ته لاړ شه ستا خدای دې لاړ شي ستا رب دې لاړ شي ستا رور دې لاړ شي تاسو جنګ وکئ موږ به دلته ناست یو تاسو فتح وکړه موږ به درځو په تیاره موږ داسې نه شو درتلی نو دلته کې الله رب العزت ورته وایي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية کله چې ووایي موږ دې خلکو ته د آخر شی دې کلي ته فکلوا نو خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې خوښېږي ستاسو رغدن پرېمانه وادخلوا الباب سجدا او داخلېږي په دروازه باندې سجده کوونکي وقولوا حطة او وایه معافئ خبرې نغفر لکم خطایاکم نو بخښنه به وکړو تاسو ته د خطاګانو ستاسو وسنزید المحسنین زیات به ورکړو نیکوکارو لره د خبرې پکې پاتې شو بیا به انشاءالله الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي